څنګه د انسان په بدن د الله حق دی هغې ته بدني عبادت وی لکه مونځ روژه شوه، داسې د انسان په مال کې هم د الله حق دی هغې ته مالي عبادت وی. لکه صدقه شوه، صدقه نفلیم وي او صدقه فرضیم وي، لکه زکات چې سړی ورکوي. ظاهر کې خو انسان دا وی چې دا صدقه زه ورکوم زما دا مال به کم شي، لیکن په حقیقت کې فصدقه مال کمیږي نه زیاتیږي. او پدې کې حدیث موجود دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترمذی دویم جلد کې پیغمبر مبارک قسم خوري. د حضور پاک خبره بے قسم مونږ له دلیل دی مونږ به منو، داغه قسم ته څه ضرورت دی؟ خدا صحابه ته قسم خوري، امت ته قسم خوري، مسلمان امت ته. نو صحابه ته مسلمان امت ته د قسم ضرورت دی، مونږ خو بے قسم خبره منو. او کله کله یو خبره چې اهمه یا یو خبره څوک ډېره مضبوطی نو قسم پې خوري. دنیا د قسمونه خوړل منع دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ډېر قسمونه به نه خورئ، او د خدای نوم د دنیا دپاره لا تجعلوا عرضة لایمانکم، چې د الله پاک نوم د قسمونه مه خورئ ډېر، د دنیا دپاره به نه خورئ. بې ځایه یو شی خرڅئ او په دروغ یا په رښتیا قسم خورئ چې شی مې خرڅ شي، یا د یو شي عیب پټئ او قسم پې خورئ، یا اسم نه وی په دنیا لی مه خوره. او د دین دپاره چې کله خبره کلکې او مضبوطه اگر که اوریدونکي انکار نه کوي ادې مني، نو بیا هم د خبرې تاکید دپاره قسم خوړلی شي الله خوړلی دي. والعصر. او پیغمبر مبارک ډېر زیات په حدیثو کې ذکر راغلی چې حضور پاک هم داسې قسم خوړلی دی چې د خلکو خبره ذهن ته مضبوطه شي. نو په دې پیغمبر مبارک قسم خوړلی په دریو څیزونو. یو یې په دې قسم خوړلی دی چې په سوال به مال زیاتیږي نه. خلک لګي سوالونه کوي د یو بل نو پیسې راغونډوي، دا ډېر لوی جرم او لویه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک سوال کوي د قیامت په ورځ به رده په مخ کې د غوښې ټوکړه نه تشه ډوکې به یې داسې سپېره مخ به یې نیولي، او د چا مخ به زخمي وي د قیامت په ورځ. ځکه دنیا کې هم ته د خپل مخ ذلیله کې د خلکو نه غوښتل کوه. او یو صحابي راغی سوال یې کو، رسول الله مبارک وفرمایل ورشه کور کې د کره څه شته؟ نو هغوی کره اسم نو په کور کې یو کاسه وه د لرګي او یو زوړ څادر و، یې راوړل. پیغمبر علیه السلام ولا هغه دواړه خرڅ کړل او ورته یې ویې ورشه تبر واله، تبر یې وله واخېسته او په خپلو لاسو مبارک یې پکې وله لرګی ټک و. وی شا په ځنګل ته ده او خشاک راوړه چې څو ورځې دې ونه وینم. هغه به ته او خشاک به یې کوه او زړوله به یې او خرڅو به یې. خدای پاک مالدار که ځان له سامان هم وارشته هر څه. نو حضور پاک وفرمایل ګوره اوچت لاس الید العلیا خیر من الید السفلی، اوچت لاس د لاندې لاس نه بهتر دی. چې د لاس منیسه سوال مه کوه، که سوال کوې د الله نه سوال وکړه. ورکه خلکو له ورکه، د خلکو نه مه غواړه پیسې، سوالونه مه کوه، ګناه ده او حرام دي. نن سبا ډېر خلک سوال کوي پیسې ځان نه. په دې یو کاروبار شروع شوی دی په دې ښاریو کې، دا سخت جرم دی، سخته ګناه ده د مارونو، سخت جرم دی، حرام دی، حرام. چې دا خلکو ته لاس نیسي په دې ګاډو کې او په دې کوڅو کې. نن سبا زنانه ګرځي او پیغلې جینکې ګاډو پورې نښتي شیشو پورې او ته شیشې ټبوي چې ماله پیسې راکړه، سوال به کوي. دا ګناه ده، حرام دی، حرام. په دې مال نه زیاتېږي. رسول الله مبارک په قسم خوړلی. دویم په دې قسم خوري چې که څوک وبخي نو په دې به د عزت نه کمیږي. نن سبا چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو دی ورپسې لاړ شي، ما معاف کا، ما زیاتې کړې، ما معاف کا، ما وبخه. هغه وایي که زه دې وبخم خو سبا به خلک وایي چې ومې ووالې هم دې وبخه، سبا به خلک وایي چې ومې تکلیف درکړه او مې وبخه، ته کمزوری یې. هسې به څه چې بخل کې ته کمزوری یې. پیغمبر مبارک په دې قسم خوري چې که څوک چا وبخل دې سره دې بېعزته کېږي نه، دله به خدای په دې عزت زیاتی. رسول الله مبارک قسم خوري. او دریم صدقه چې څوک ورکوي نو خلکو یې مال رانه کم شو،
ما تر غزر روپے 1500 مر 1500 پاتې شوې حضور پاک فرمایي په صدقه مال نه کمیږي الله به زیاتای دنیا کې هم خدای زیاتای او په آخرت کې به هم خدای پاک زیاتای صدقه کمیږي بنا مال نو صدقه ورکول زمونږ دقه سوچ چې دا صدقه نه ورکوي مال کم شو پیغمبر قسم خوري نه کمیږي نو بیا پکې څه کوي او زما وروڼو په دې باندې مونږ ته مثالونه پراته دي مثالونه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو حدیث بخاری شریف کې راځي میلمانه راغلل نو پیغمبر علیه السلام هغه میلمانه په صحابو تقسیم کړل یې کور ته میلمانه بوځي نو سیو بوتل سبل صحابی سه حضور پاکم کور ته بوتل حضرت عبدالرحمن دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زی وی مونږ هم یو څو میلمانه کور ته بوتل وی اتفاق دو چې ابوبکر صدیق مونږ ته میلمانه والا کړ چې دینه میلمستیا ورکړه په خپل پیغمبر علیه السلام لاله چې دا به د حضور پاک سره روټه وخورم هلته لاړ وی چې مونږ میلمانو ته څنګه روټه پیش کړه میلمانو نه خوړه میلمانو وی د کور خاوند څه چې ابوبکر مونږ وی تاسو ابوبکر څه کوي نه چې تر څو هغه مونږ ډوډۍ نه خورو چې هغه په موقع موجود وي مونږ خورو د هغې مقصد ته و چې حضرت ابوبکر خو ډېر لوی سړی دی چې د هغه په ملګرتیا کې د برکت دا د حاصل کو روټۍ و د کور خاوند چې تر څو نه مونږ روټۍ نه خورو مونږ ورته وی ولې زمونږ پلار مونږ ته معلوم دی که هغه راغلی و او تاسو ډوډۍ نه وه خوړلې نو مونږ ته به ګورې ډېر بد رد وي او تاسو ته به یې وویل او هغه زمانه خو دا وه چې د وربشو ډوډۍ به وه چې اوچه به شوه بیا به د خوراک نه و ترکاري چې به کله یخه شوه بیا به د خوراک نه وه نو ګورې که راغې او تاسو ډوډۍ نه یې خوړلې مونږ لا کار ګورئ ځان له هم ګورئ غوسه کېږي ګورئ میلمنو وې تر څو چې حضرت ابوبکر نه راغلی نو مونږ یې نه خورو وی دی کې ابوبکر راغی پلار مې وی زه خو دې پټ شومه وی ما ته پته و چې دی به اوس غوسه کوي وی چې څنګه راننوت نو بیبي ته وایي مور ته راله چې د میلمنو نه هم ډوډۍ ورکړې ده او که نه ده ورکړې مونږ ورته وایي چې مونږ ورته ډوډۍ پیش کړو خو هغې انکار میلمنو ته وایي ولې به انکار وکړو وایي مونږ وایي چې ته نه مونږ یې نه خورو وایي زما خو دې قسم یې کم یې خوړه د خدای بندګا ډوډۍ راته پیش کړه تاسو ډوډۍ ونه خوړه ما انتظار هم کوم څه چلو په ما کې خوړه به هم که نه زه خو یې نه خورم میلمنو وایي چې ته نه خورې قسم په خدای که مونږ هم وخوړه جل حضرت ابوبکر قسم وخوړم میلمنو لیکن زما وروڼو دلته یو بله مسله مو اونو رسول الله مبارک فرمایي که یو قسم دې داسې وخوړه چې هغه کار کول پکار دی د نیکۍ نه دې قسم وخوړه نو قسم فورا مات که او کفاره ورکړه نو دلته ابوبکر صدیق فورا ووی وی دا شیطاني وسوسه وه ما ته یې واچولو او تاسو ته یې واچولو راوړه وی چې ډوډۍ وکړو کفاره د قسم به بیا خامخا ورکوي عبدالرحمن وی چې مونږ روټۍ خوړه زومه زما مور وه ابوبکر صدیقو ګڼ شمېر میلمانو یو خادمه مو چې ډوډۍ به نوړۍ اوچتوله لاندې نه به زیاتېده چې نوړۍ مو اوچتوله لاندې نه به زیاتېده چې نوړۍ مو اوچتوله لاندې به زیاتېده مونږ به کتله چې لاندې نه به راوچتېده وی ما ته ابوبکر وی د ما مور ته چې فلان کې دې ډوډۍ ته وګوره دا پسې چل شوی دی وی مور مې ورته قسم په خدای چې د مخکې نه لس چنده ډېره شوې ده مونږ مو خوړه میلمنو مو خوړه خادمه مو خوړه او وی زمونږ یو قوم سره تعلقاتو اوهو چې هغه په سلګونو خلکو لږ هم نه چې ټول راغونډ کې حدیث کې مونږ ضرب ورکو په سلګونو خلکو وی هغې لم ولېږل او رسول الله مبارک لم ساره هغه ډوډۍ ولېږلی د خدای رضا چې یو شي کې وي که نه کمیږي به نه رېده زیاتېږي به یو سړی و هغه شوم او ښځه سخي وه اکثر په دې ښځو کې سخا زیات دی او په دې سړو کې سخا کم وی سړي دې ښځو ته وایي که نه وي تا خو نه ده ګټه ګړه خو پې د ما چاودی دی نه داسې نه ده د ښځې مړه خوږېږي د خاوند مال سره د ښځې زړه دړدېږي ښځه چې هوښیارۍ په خاوند خفه کېږي ښځې ته پته چې زما دا خاوند سار وختي وته او مازدیګر ماښام را پیدا شو د ده نه پې بلا خولي وتېري نو د هغې زړه پې دړدېږي خو بعضې قمقله وي بعضې بېوقوفه ښځه مې هغې نولي بس او بعضې پکې دا مې چې ګورې پلار کره شی پټ چلی رونو کرم شی پټ چلی دا هم پکې قمقلې شته
او بعد قمقل پکې نام ته چې بې ځایه لګول کوي بې درېغه د خاوند باندې استعمالوي بې ځایه به نه کوي اسراف او تبذیر به هم نه کوي او بعد یې دی چې ټول ورځ په تعویذګرو پسې او په پیرانو پسې ګرځي او توره چرګې ترخ کې نیولي او تعویذونو باندې پیسې ټولې خرڅې کړي ټوله ورځ ګرځي دا ښځې بل کاریني هلته ده او دلته ده توره چرګه ده او تور چیلې ده څوک پکې لا دا وایي خاوند ته داسې پکې شته خاوند خوشحالي که نه ای سړیه ما خو ستا د سر تور چیلې منلې د کاکا صاحب نو دیم داسې جغجغه شي او چې زم د ښځې خوښ یم زمې د سر تور چیلې منلې داسې باباجي داسې وخاندي او داسې ګډ را ګډ شي چې زما ښځه خو په ما ډېره منځ کې د ښځې کاکا صاحب ته سیل تړی شوی دی دی یو بانه جوړه کړې ساره سر مې تور چیلې منلې چې دا به زه په خپله بوځم یو خو یاد ساتئ منښتي به صرف د الله کوې د بغیر الله د الله نه ما سوا د بل چا نه کوس که تا د پیر بابا د کاکا صاحب د هر چا منښتي وکړه د عبادت دې ځان د اسلام نه ځان جوړه کړه منښت صرف د الله کوې د بل چا مه کوې منښت هم ښه شی نه دی منښتي مه کوې رسول الله مبارک په خپله فرمایي چې منښتي دا سفیده تا ته نه رسی نه د خدای تقدیر بدلی خو د بخیل نه څه شی روځي هسې شی نه ورکوي خو چې منښتي وکړي نو څه شی اعتبار روځي منښتي خو ته خدای سره جوړه کړې چې خدای که دا کار دی که دا صدقه کوم او که دی ونه که صدقه نه کوم منښتي مه کوې او بیا چې وکړي که موږ ته به د ټیلیفون مې وکړي یاره جي ما خو منښتي کړې ده او ما خو د غوی منلی و چې که دا کار به وشو نو زه به د غوی ورکوم فعل خیر الالوم به ذبحه کوم به منښته به کړې اوس که د غوی پیسې ورکم څنګه به مې اوس به غوی لاړی ما ته خو پته ده چې غوی د 1.5 لک روپۍ او که دې اوس ورته وایي چې پیسې ورکړم یو 15,000 روپۍ به په 10,000 غوی کې ما خو چې دیګ منلی دی تا ته چا وایي چې دیګ منه حجی بس اوس به داسې وکړه دیګ پیسې به ورکو نو که زه ورته یم چې دیګ پیسې ورکړه نو 15,000 ورکړئ دیګ مې منلی دی د غټو که د نارو یاره جي ما خو پکې غږ نه و کړی زه یم هلکه په اور کې ګورې د غټو روجو دیږي او د غټو روجو دیګم چې ښه 14 کیلو روجې او 13 کیلو غوښه ولې عرف کې هم دغې ته دیګ وایي دغې ته روجې وایي چې تاسو ډوډۍ له بودې او در باندې سپېره روجه وخوري ته منې یاره جي دا خو په 14,000 روپۍ کېږي نو چا راته وایي چې منښتی کوه بیا وایي خوږ به پوخ کو خوږ خوږ څوک څه کوي بیا وایي یاره زه به ته خورم که نه نه به خورئ زما بچي به ته خوري که نه نه به خورئ یاره ځکه پکې 1 کیلو څوک ورته بعضې دا چل وښیي 1 کیلو پکې زیاتې ور واچوه خیر دی نو ته نه شې خوړ کیلو نه چې 2 کیلو هم زیاتې ور واچوه مغه دی همغه روجو سره ګډه وړه ده منښتي مه کوئ منښتي به بیا تب نه خوري ستا بچي به هم نه خوري غریبانان به هم نه خوري مالدار به هم نه خوري غریب به ولکه دی پیدا کړي خدای سره جوړې وکړي رسول الله مبارک فرمایي منښتي تقدیر نه بدلی په منښتۍ کار نه کېږي صرف بخیل هسې څه شی نه ورکوي د منښتۍ په وجه ته یو شی روځي هسې خیرات کوه صدقه کوه منښتۍ مه کوه پام کوه چې منښتي ولري که دا کار مې وشو نو بس دا به دا منښتۍ ښیښه او بیا د کاکا صاحب او بیر بابا نو لاړ به شي نو ښځه به تور چیلې به وایي تور چیلې کوم ځای پیدا کېږي نو عام چیلې چې مثلا په 15,000 کېږي نو تور پیدا کوي نو په 10 زره وایي نو صاحبه کاکاجي به هم شي او ببو به هم شي ببو هم شو کاکاجي هم شو او 15 بچي دی هغه هم تر خونو کې ونیسي او تور چیلې را پیو تړي نو کاکا صاحب له پیر بابا له بوزي نو بس هلته کې منجور لور کې دا مزه هغه فوال او دا هغه د نه مالګي او چینی مې راوړي او دلته راشي او بیا له خوري چې باندې خوشل 15,000 روپۍ لاړې ولګېدې او دا هغه د نه بسې به چینی مې نه او هغه مالګه راوړي دلته په کوڅو کې وي چې ته وایې زمزم خو به راوړي دی یا د مدینې منورې نه کجورې راوړي دا دم هلک کوي تا مه کوې منښتۍ به کوې صدقه کوې مخکې نه صدقه کوې صدقه رسول الله مبارک فرمایي تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار لکه اور باندې چې د اوبه واچولې او اور یې مړ کړه دقسې په صدقه د الله غصه ختمېږي
تکلیف خو د غصې د وجې نه راځي چې الله غصه شي نو په صدقه باندې غصه ختمیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ یوازې غصه نه، د حضرت عقبه رضی الله عنه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الصدقه تطفئ عن اهلها حر القبور. چې څوک صدقه ورکوي د قبر د تاو نه به د خدای پاک محفوظ ساتي. ورشه کنه په قبر باندې تطفئ وجن تاو د قبرونو، قبر کې چې پریوتې د قبر د تاو نه به بچي، دا صدقه به دې بچ کوي. وانما يستذل المؤمن يوم القيامه في ذل صدقته. او د قیامت پر ورځ به مسلمان د خپل صدقې په سوري کې ولاړي. خو چې ورې بلیکه څو فایدې شوي، قبر د تاو نه به بچي، بس ختم. صدقې ورکوي نجی که ورکه مال کم شو، نو بے خطلیه چې کم شو ستا نه کمیږي، براب زیاتیږي. بے خطلیه بچو ته پرېږدې، تا باندې به قبر کې کور بلیږي، قیامت پر ورځ به په خولو کې ډوب پراتې بچې دې پکارېږي، نو وسې دې پکارېږي. ورکه صدقه د خدای بنده، قبر کې و قسم په خدای که دې پکار شي، قیامت پر ورځ دې نه پکارېږي. یوم یفر المرء من اخیه، د خپل رور نه او د مور نه او د ښځې او د بچو نه به خلک یو بل نه به تښتي. لیکن مونږ وایو بس غوټه مو ورکړې ده، بینک کې ږدو، غوټه مو ورکړې، په کور کې سنبالو، جومات کې حاجت ته صدقه نه ورکو، فقیر مسکین ته ضرورت ته صدقه نه ورکو. قسم دې داسې خلک په دې وطن کې شته، حقیقت مې راته ووایه چې د ماښام ډوډۍ پسې غریبانان اریان ناست دي. دا ما ته پته ده، داسې خلک په دې وطن کې شته، یتیمانان ماشومان بچي، ماشومان یتیمانان بچي، دا واړه اومخ نو چې د ډوډۍ درک د غریبانانو نه لګي او د جامې درک یې نه لګي. داسې ماشومان شته، داسې طالبان مونږ سره شته، غریبانان چې سحر نه مونږ سره ماسپخینه پورې سبق وایي او د ماسپخین نه پس ځان له غریبانان دیاړي او مزدوري کوي، ډوډۍ درک نه لګي. داسې طالبان مونږ سره شته، پلاران او میندو روستی دي، وی مدرسه کې به سبق وایي. ما ته پته ده، ما ته پته ده، باباجي ته څه کار کوې؟ زه دیاړي کومه. نو ته دیاړي کې ته به څه کوې؟ دا بچې خیر دی چې د علم وکړي، زه به دیاړي وکړم، مزدوري به وکړم، خو چې دا بچې مې علم وکړي. یو راغې ماشوم یې ځان سره راوست، به دغې پس کو او دې نه کوي، دا لږ پوې که نصیحت ورته وکړه. وی زه ګونګړي خرڅوم په ګاډۍ باندې، په ګونګړو کې به څونه پیسې، ګونګړي خرڅوم. خدای دې ته مریض نه پیښوي. چې مریض در پیښ شو او ډاکټر له لاړې، او ډاکټرانو کې هم ښه خلک شته، الحمدلله هم شته، خو بعضې ظالمان هم پکې شته. ډاکټرانو ته هم زه چې د خدای خاطر وکړې، د غریبانانو خیال وساتي. چې ته 50 مریضان ګورې، نو د دې 13 فیصده د 60 غریبانانو نه ماله. او په تام زکات شته، ډاکټر صاحب په تام زکات شته، په زکات کې دارو والو د غریبانانو لی ورکړه. معمولی پیسو دارو وتولی کا ظلم مکاوا. اوزی لانا قسم پا خدای چی اوزی، ایکسرے ضرورت نیم بلی کا، لیبارٹری ضرورت نیم بلی کا، الٹراساؤنڈ ضرورت نیم بلی کا، ضرورت نیم ورتولی کا. مالا دا غریب مسکین نفیس گزارو که غریبانانو مسکینانو سرا، اللہ بدر باندے رحم. مسکینان دی، فقیران اوگی گردی، نار گردی، ستا بچو درے کوٹا چولی دی، او یتیم بچی صرف کمیست کوٹ دا غریب نشتا. ستا دا بچی سلورو پینزه جوڑے کیڑے او سپلے دی، یتیمانان معشومان دی، پا پردو کورونو کے خدمت کی سپلے نشتا، کیڑے نشتا. دا تپوس بتانا خدای کئی کبا نکئی، ان فی المال لحقا سوى الزکاة. رسول اللہ مبارک فرمائی ستا پا مال کے زکات نیلاو نور حق لمشتا. قسم دی دا سے خلق ملی دلی دی او تاسو بے امکینے چی اغوی سرا گوتے دا او دا دیرانونو نا پوستکی را گونڈائی او گوتے و سری او دا دیرانونو نا زالک کاغذونو زالی ٹکڑے را گونڈائی او خرسائی. انہیں کنینے تاسو انہیں دلی کنی پڑیران گردی مونږ خو چې پڑیران تو 15 غزه لري دوست پوس سپیمو تم ټوکړو مان لیو سبا کوي پدې ما سبا کوي پاتې بشي زوی ته نو سیته به پاتې شي کړوستی ته پاتې شي ولې د خدای پر ځان ور کوي کم بشي پیغمبر مبارک وینه کمی د زوی چې می وادي لکونه لګو د لور چې می وادي لکونه لګو
مهرونه دي او جهیزونه دي د دنیا پیسې لګوم خوا کې مې جومات جوړېږي هغې له نه ورکو خوا کې مې مدرسه ده هغې له نه ورکو خوا کې مې یتیم او مسکین دی هغه له نه ورکوم خوا کې مې کونډه ده هغې له نه ورکوم دا به څه به کوو مونږه عمل به کوم طرف ته وړو ورکې زکاتونه خپل پوره ورکې او خپلې صدقې پوره ورکې قسم په خدای برکت پی پکې دا هغه چا هغه څوک ورکوي چې ړه لري ړه نه لري نه نو ښځه سخي وه او خاوند یې بخیل نو ښځې به ورته وی چې صدقه ورکوه د وی کمیږي نو یو ځل ورته ښځې وی سړي ما پټو ته بوله چکر لګ دا چې زه ښځې سیل بره باندې وکړم نو لاړل پټو ته بلا پټیو د سړي ارټ ګرځېده دا ښځه ورنه د ارټ کوي د سر ورښکته که وګوري ورته او دا سړی لاړ په دې پولو ګرځي په دې باغ کې ګرځي په دې چمن کې ګرځي او په دې پټي کې چې سړي یې په هغې کې چکر لګاو ښځې ته وایه ښځې راځه که نه چکر لګو وي صبر وکړه سړي درځم بیا ورته اواز وکړه سړی ښځې راځه که نه چکر لګو ته څه له راغلې وي صبر وکړه لږ صبر وکړه بیا ورته اواز وکړه یا ښځې ټول ورځ په دې کوي کې تېره کړه کوي کې دنه څه پروت دی اسم نري پروت دی څه ته ګورې وي لږ صبر وکړه درځم سړي ټول ورځ سیلونه وکړل چکر یې په پټو لګاو ښځه همغه کوي ته ګوري اخره کې راغلی وی خدای دې مرداره که بیخ دی ودته ما دې کوي راوستې یا کوي کور نو سار مې راوستې کوي ته نیغه نیغه ګورې ته څه له راغلې یا سړیه ما خو یو ناشنا شی په دې کوي کې وده څه دې ولیدل وی ته راشه که وی ده چې وختي راغلی منو د اوبو ته ګورم دغه نښه ده ارټ ګرځي اوبه راوځي یا کمیږي نه په دې سوچ کې پرته یم چې دا نښه به اوس لاندې شي اوس به لاندې شي اوس به لاندې شي بله اوبه ترې ووتې بله باړې اوبه شوې اوبه خور روان دی او دا اوبه پوټې د هغه خپل ځای نه نه لاندې کېږي په دې سوچ کې مایت ته وایي خدای دې مرداره که دا خاص پیمې دې نیولې وارسي ورځ دې په دې تېره کړه دا نه کمیږي ولې نه کمیږي دومره بچې دې راوځي وایي دې پسې شاته نورې را رواني تا ته نه ښکاري خو د شا نه نورې را روانې چینې ورته لګېدلې دي نورې را روانې دا کمیږي نه تا ته نه ښکاري وی ښه وی هو نو وی ستا دې خدای دا خاص سپېمې قڼا بي میراث لیکي دا ستا قڼا سپېمې دې نیولې قڼا څنګه چې دا نه کمیږي او لاندې نه ورپسې را روانې دي نو قڼا دقه رنګې په صدقه مال نه کمیږي لاندې ورپسې نور را روان دی خو قڼا به څوک پیایي صدقه باندې مال کم شي یاره مړه که د دنیا واقعیت ته ذکر کم خو چې کم نسبي او ذاتي شو مې په خدای قسم که روپۍ هم ترې راوځي ځان ته یې نه لیکېږي داسې بې غیرته مې هم لیدلي ځان ته یې نه لیکېږي نو بل ته به څه ورکړي دا مې لیدلي دي حقیقت درته وی ځان ته یې نه لیکېږي څپلۍ ټول عمر شلېدلې ګرځئ او جامې ټول عمر دغه چې یو جوړی ځان له چېته اختر له ساتلي هغه یو جوړه به اختر کې اچوي بس ځان ته یې نه لیکېږي ټول عمر پیاده ګرځي سایکل ګرځي چېته د غریب په سوزګي کې او په پلانکو کې راتلو قسمت هم نه غوښه صرف د اختر پر ورځ ښه مالداران درته وښیم بده خبره چې اوس ته شرموم ښه مالداران راته وایي صرف د قربانۍ په ورځ باندې به غوښه خوري پراټه به یې کور کې نه پخېږي دا خدای ظالمه په ځان خدای نیولې سپېره دې ته سپېره وایي چې دا بل ته نه لیکېږي دا بخیل دی او چې دا بل ته هم نه لیکېږي او ځان ته هم نه لیکېږي دا دله کنجوس دی دا کنجوس دی نیک بخته په ځان ولګوه په بچو ولګوه صدقه اخره په خپله چې خدای نعمت درکړه په خپله یې ښه وخوره نه کمیږي ساتم نو چې مړ شي همدقسې ته هغه مال هغه بچو ته وروستو پاتې شي بچې پې مزې کړي بچو له نه ورکړي ډېر پکې داسې شته نه یې ځان تړلی کېږي او نه یې بچو تړلی کېږي اوس دا خدای پاک دې اوس وبخي هغه مړه ده خاوند یې مړ دی ما له راله ما ته ویلي سړي ته میرا بینه تو کاوي چې غوښه نه راوړي سامان نه راوړي راته وایي چې به دغه سبزیانې مبزیانې خورئ نو ما ورته خورئ که نه سبزي ښه شی دی نه خیره ماشومان جاړي نه غوښې چرک پسې او دې ځانې سپېره نه راوړي نو ما ته یې وې هغه ښځې خبره یې هغه ښځې هم ښه پوره چالاکه وه ما ته یې وې دا سپېره دی وایي چې دې بار ته وځي نو موږ ځان له ښه چرګان هم راوړو خورو یې او ښه سره کړی هم خورو ښه برابر او چې دې راشي نو ته له شوتل موتل وخوټ کوو مخکې ورته کېدو خوره
دی خوشحاله چې ګنې بچو به هم شوتل خوړلی او موږ ښه زبردست چرګان هم خورو ښه غوښې هم خورو او ښه پروټ راوړو ځان له کوټه کې کینو یو بل سره خاندو چې بس سړی راغلی دی موږ له یې ګټي په ځان سپېره خدای نیولې داسې هم پکې شته او داسې هم پکې شته بعضې ښځې هم شوم پړقې دي دا ما ته پته ده یو سړی و هغه سخي و ښځې شوم او ښځې به ورته خوا دې خوا کول چې مه راوړه هغه د نر بچي به څه چل کو هغه به ښه غوښه راوړه کټوې ته به کېناست او ځان له به یې پخه کړه او کې به ناسته وه هغه پوټي به یې ترې ټولو خوړل او اخره کې چې به دوه درې ټکي قوروا پاتې شي ښځې ته راشه تاسو هم د دې اهل یې خورئ دا قورواګانې د مارونو صدقه ورکوئ چا چې ورکړې ده او د غریب حق ساتئ د غریب خیال ساتئ په ګول کې چې د یتیم دی او مسکین دی او کونډه ده او غریب دی زما په خدای قسم چې قیامت پر ورځ به د خدای د هغې تپوس کې قسم مې راته وخوړ بلې ما تېره جمعه ته حدیث دی چې الله فرمایي حدیث قدسي چې ما د نه ډوډۍ غوښتې و ما دې را نه کړه او ما د نه اوبه غوښتې و ما دې را نه کړې الله ته ډوډۍ اوبه غواړې ته ناجوړه کېږي زما دې تپوس نه دی کړی وایي زما ګاونډي د نه ډوډۍ غوښتې و که نه زما ګاونډي در نه اوبه غوښتې وې که نه بیمار و تپوس دې دا نه کړی دا تپوس به کېږي په دې شومتوب مه کوئ که کمه شوه راشئ ما ته دې جمعې پر ورځ ودرېږئ وایي تا خو ویلي داسې او فرما شیخ ولاړ کم شو نه به کمیږي خو چې د خدای د رضا دپاره کې نو مود وریا به پکې نه کړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه و مانعینو د زکات و زکات نه انکار وکړه حضرت ابوبکر صدیق جهاد ورسره شروع کړه نو بس خلکو زکاتونه شروع کړل ویرېدل خلک بیت المال ډک شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا حضرت ابوبکر خاص مشیر و سینیر منسٹر چې ورته وایي خاص وزیر او لاړم بیت المال مې کته چې بیت المال مې کته د بیت چې کوم ناظم امورو سیکرټري هغه ته مې لکه ته راشه کښېنه ما سره چا چاله ورکوې لیست یې راته کېښوه چې دا غریبانان دي دوی د میاشتې د کال دومره شی وه دا قانون دی چې بادشاه به غریب له شی ورکوي د بیت المال نه به غریب له ورکوي کونډې له به ورکوي یتیم له به ورکوي او که کوم انسان د لوږې او د تندې د لاسه لاړ برباد شو د بادشاه نه به یې خدای تپوس کوي نن سبا زمونږ بادشاهان هغه خپل غټایټ هغه غټ غټ سنډاګان غټایي غریب ته یې په وزیرانو یې خوري په مشیرانو یې خوري د اسمبلۍ په ممبرانو یې خوري هغه خلکو له یې ورکوي چې پچی د حکومت ولاړ دی حالانکې حکومت په دې غریب عوام ولاړ دی دغه خلک دې غریب عوام پاس کړي ځان لیسی به په لندن کې او په سویزرلینډ کې او په یو دی او بل دی بنګلې نه چې غټې غټې پلازې جوړې کړل پیسه وزي روانه ده تبه یې وکړه دې خلکو ظالمان لکونو نه په کرونو نه په اربونو نه په کربونو مال دې ظالمانو واو دې ټولو لیډرانو دا ګنده لیډرانو دا سپېره او بار ملکونه ته هر څه یوړل او موږ ټول عمر دې خلکو په پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد خوار پړقو تازه څه تاله څه چې زنده باد بنګلې هغه جوړې کړې په اسلام آباد کې غټې غټې کوټې هغه جوړې کړې پنځه شپږ ګاډي د یو 2 کروڑو روپو د هغه په اجره کې ولاړ دي شل نوکران هغه ته مخکې رسلو کېږي سپېره ستا پکې څه شو جنګ مو د یک مو تاکو د دې خلکو دپاره یو بل ته مونږ کنځل کوو د دې خلکو دپاره دشمنۍ مونږ خلکو واغېشتې د دې خلکو دپاره په جنډه جنګ او په یو جنګ او په بل جنګ دشمني کور په کور جوړه ده پلار او زوی یو بل سره روان دي د تربور سره روان دي او یو بل سره دشمني ده او مزې پکې د چا دي مونږ همغه پیتې ته راس شو مونږ همغه پیتې ته ناست یو همغه دالو ته ناست یو ورشه وګوره چې هغوی په کورونو کې ځان له غټ فارم هاوس جوړې کړي دغې خلکو او په کورونو کې ځان له په کوټو کې دننه یې ځان ته حوضونه جوړ کړي او په هغې کې لامبي او ځان له په کوټو کې دننه داسې باترومونه جوړ کړي دي که نه چې لاس مګل هم نه غواړي چې څنګه غولو کې او بټن ووایي نو خود به خود پرشر شروع شي نو پرشار شروع شي نو انځي به دی ځان له لاس هم نه وروړی موږ ټول عمر سادین له ځو ځان پورې لوټې مګو ټول عمر په سادین کې ځان پورې موږ لوټې مګو ساره مو ځو مازدیګره مو ځو او لوټه ځان پسې راکاږو
او په یخو به اودسونه کو بجلي کله وي او کله ني ګیس کله وي او کله ني او پلان کې زنده‌باد او پلان کې مرده‌باد او پلان کې زنده‌باد بېخموزه نیکبختو سادهګانو خدای ته وګورئ ځان وپېژنئ خدای وپېژنئ راشئ خدای ته ښکته شئ پرېږدئ دا بوتان موږ د خدای نه نه یېرېږو دا په موږ د خدای قهر او غضب د پاسه راسور پروت دی موږ خدای ته مخ نه که موږ جومات ته مخ نه که موږ مولا پسې کنځل وکړل موږ مدرسې پسې کنځل وکړل موږ تبلیغ پسې کنځل وکړل موږ ګیرې پسې کنځل وکړل هر څوک هم سپک کړل د لیډر دپاره کړل دا د ستا قبر کې به دا لیډر څه عقل نه لرئ سوچ نه لرئ څه کوئ په کوم طرف روان یې بادشاه نه به تپوس کېږي حضرت عمر وایي که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې نه مړ شوی د عمر نه به یې تپوس کېږي یې د بادشاه و چې بیت المال مې وکړ بیت المال ډک دی او د هر چا دپاره خپل حصه مقرر ده حضرت عمر وي مدینې خلک خو ما پېژندل ډېر خوشحاله شو شکر دی خدایه چې ټولو غریبانانو کونډو یتیمانانو نومونه لیکلی شي وایي چې مې وکتل یو کونډه ده او د هغې نوم لیکلی شوی دی خو هغې ته تنخوا نشته ما تپوس وکړه د هغه سیکرټري صاحب نه دلته راشه هلکه موږ ورته سیکرټري وایو د دې کونډې دپاره تنخوا نشته وی نه ولې یاره بس ابوبکر صدیق وایي چې دې له مو ورکوي دا خو زه پېژنم دا خو کونډه ده د دې خو هېڅوک نشته هغه نه به یېرېږ ورې وی نه یاد دي ورته وایي چې دې له مو ورکوي دا کونډه ما ته معلومه وه خو بیا مې پته سره ولیکله او لاړم د هغه کونډې کور ته حضرت عمر رضی الله وایي چې ورغلم دې کونډې دروازه کې ودرېدم ستا پلانکي نوم دی وایي چې ما وی داسې کار به کوو چې سکاله د ډوډۍ او د اوبو چې څه بندوبست وي ما ته ټیم وښایه زما د کور نه به تاله راځي کونډه هېواد راکړه چې زلمیه خدای دې خوشحاله که ما ضرورت نشته زما یو ګاونډي دی ستا ډوډۍ غروړ بل ګاونډي مې ماښامه غروړ هېڅ د بندم نشته پوه شومه چې ابوبکر صدیق ته پته ده چې د دې ښځې خبره روانه ده ځکه یې وله تنخوا نه ده دې کوي دې کونډې ما ته وي زلمیه که یو خدمت مې کوې نو هغې ته زه محتاج یم ما یې وایه خورې څه خدمت دی وی زما دا کور د خټو لوټو کچرې دا جارو بول غواړي که روزانه ستا وسي او څوک رالېږي یا ته په خپله راځې او دا کور راله جارو کړې او دا خدرې رانه غورځئ او ګرمي ده چې دا راله چاوقاو کړې او دویمه دا ده چې ما له تازه اوبه راوړل پکار دي زه چې دا منګي راته د یخ اوبو راډکوي دغه یو خدمت ته مې ضرورت دی وی ما ورته وایي چې ښه خورې ور لرې که چې هم نن نه پې شروع وی ما ته وی چې نن خو یو زلمی راغلی او دا کار هغه کړی دی او زه خو پاسېدی هم نشم زه خو معذوره یم په کټ کې ناست یم هېڅوک مې نشته نه مې زوی شته نه مې رور شته نه مې پلار سره مې خاوند شته هېڅوک نشته وی ما چې ښه خورې سهار نه به زه راځم دا ډیوټۍ به زه کوم زه به هم جارو کوم چلقو به هم دله کوم او یخې اوبه به هم درته اچوم وی بس ټیک ده خدای راسره خو که دغه خدمت د روړی موړی ضرورت مې نشته وی سهار چې به مونځ وکړې اشراق مقص ورغلم کونډې له مې اواز ورکړه کونډې د هغه پرونی کس راغلی مو دروازه سینګ کولاویږي چې کولاو کړم او دا کار وکړم وی بچې ته خو لیټ شوې که نه وی هغه پرونی سړی راغلی و هغه ستا نه مخکې هغه کار کړی وی دا څوک هر څوک یې دی بل څوک جوړ راځي وی سهار ده چې مې مونځ وکړه نو مانځه پسې نیغ ورغلم چې دا کار د کونډې خدمت زه وکړم وی بیا مې اواز وکړه چې کونډې پلانکې زه راغلی یم وی بچې ته لیټ شوې که نه هغه سړي هغه کار کړی ستا نه مخکې کړی دی وی بس زه پوه شوم چې هر څوک چې دی او دې پېشمني د شپې راځي او دا خدمت کوي زه به ټیک ته چې هغه خدمت کوي هر څوک چې دی خدای دې ورسره خو کړي خو ګورم چې دا دې څوک پېشمني رالم د شپې غلې غوندې یو ګوټ کې ودرېدم بجلی مجلی خو وې نه هغه زمانه کې یو سړی راغی او سر یې پټ کړی درب درب باندې را روان دی په تیزۍ او چې یو ځای له راورسېد نو سپلی ویستی رو رو روان شروع ورو په قلا قلا ډبار نه کوي نو چې یو ځای ته ورسېد نو بیا سپلی واچولې بیا په درب درب ورغی یاره سړي باندې خو مې شک راغی سر یې پټ و مخ یې پټ و تیاره وه سړي دا چلو کړه چې لاس یې د بره نه ور اوچت کړه او ځان ته یې د دننه نظر ځیر کولاو کړه دروازې ټیکې وې او ورننوته چې ورننوته نو سړي جارو راواخېسته او پورې مکمل جارو کړه دننه بار یو شان لګیا دی او کور جارو کوي او بیا هغه خځلې راغونډې کړې لوښي کې واچولې بارې په ډېران غورځئ کور یې وله ښه صفا او صفی نه پس هغه منګو که چې زړې اوبه وې هغه راواخېسته او کور یې وله ښه مزېدار چړقاو او بیا لاړ مشکې غاړې ته واچو دې سړي او د بار نه ول یخې اوبه راوړي تازه
منګي ورته ډک کړی او بې چلقه وکړې لاسونه یې وویندل وی سړی را روان دروازه یې ورپسې واپس را زدیر کړه او راووته زه هم جارو کو خځله یې مه غورځوله چلقه او بیا یې یخې واچولې شو چې سړی ما ته رانږدې شو ما ورمنډه کړې او سړی مې کلک ونیو چې ګورم چې دا څوک دی چې په نیمه شپه راځي او د دې کونډې دا خدمت کوي او زه یې وله جارو کوي هر څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده دی د خدای یری په دې زړه کې دننه پرته را چې سړی مې څنګه راونیو سړی را ځان خلاصوي ځان راته نه ښایي خو ما خو پېژنده پوه شومه خو چې د مخ نه مې څادر لر کړ او د مخ ته مې ولو کتل سړی څوک و د رسول الله مبارک خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله او ابوبکر دا ځکه په خانه کې د دې ښځې تنخواه نه ده لیکلې د خدمتونه ټول د دې ښځې ته کې دی وله ته جارو کې نن به د مسلمانانو بادشاه خو څه کې وزیر خو یې څه کې ممبر را به چې د چا کور به جارو کړي دا د خدای دا د کونډې خدمت پړه کې ټول چې مانه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کوي اوس برونو لږ مونږ هم سوچ کوو چې زموږ په ګاونډ کې څومره کونډې دي زموږ په ګاونډ کې به څومره یتیمانان دي زموږ په ګاونډ کې به څومره مسکینان دي رسول الله مبارک فرمایي چې کم سړی د یتیم تربیت کوي انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه زه او د یتیم ذمه دار چې یتیم خدمت کوي د جنت کې به ما وغه دقسې یو ځای وي یو بل سره نو وایو نه خپل بچي له به ورکوم نو ما را دې میوې خوري مالټې او سیوان او کیلې دې خوري او یتیم به خپل کار کې مړ دی صرف او صرف زمارونو هر د محلې خلقو په خپله محله کې د یتیم خپل زکات هم د یتیمانانو د مسکینانو د کونډو نه ورکو خدای شته غربت به ختم شي بیا به هم دا چغې نه و چې دا شی ګران شو دا شی ارزان شو خو موږ خدای نیولي موږ په خپل باغ کې چې د باغ کومه میوه ده که هغې کې هغه عشر په صحیح طریقه ورکو غربت ختمېږي موږ په خپلو پټو کې که عشر په صحیح طریقه ورکو په خپله ګوړه کې په خپلو بوټو په خپل پستونو کې که موږ هغه عشر چې کومه د شریعت حصه مقرر کړې ده هغه خپلو غریبانانو له کونډو له یتیمانانو له رشتهدارانو له ورکو غربت په خپله ختم حضرت عمر ورته وایي ابوبکر دا ته څه کوې دا به دې بچی ته ویلو ما ته به دې ویل ما بچی ته به دې ویلو غلام ته به دې ویلو نوکر ته به دې ویل دا کار به هغوی کې دا په خپله کې وی وژړل ابوبکر صدیق چې قبر کې سوال زما نه وشي ته به جواب ورکوې ستا زوی به ورکوي زما زوی به ورکوي غلام به ورکوي نوکر به ورکوي هلته به ورکوي زما جواب که جواب په زه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه صادر رو او هغې زنانه په هغه صادر کې ورته پلیس کیم کړي او بوټي یې پرې کړي ډېر ښکلې صادر یې پیغمبر مبارک له جوړ کړ ډېر ښکلې صادر او چې څنګه یې راوړه رسول الله مبارک ته ودرېده وی د الله رسوله دا د ما په خپلو لاسونو ګوړزونډې کړی دی او دا بوټي مې پرې درته کړي دي په دې غاڼو باندې دا مې دله راوستې ته واچي صحابه وی وی د حضور پاک ورته ډېر سخت ضرورت و ځکه چې هغه کم زوړ لنګې والي و نو هغې ته ټوکړې لګېدلې ادې په دې شلېدلې و وی څادر یې واخېست او ډېر زیات ورته حضور پاک خوشحاله شو او کور ته ننوته هغه زوړ څادر یې لرې کړ دی د پرتوب په دی لنګ بیا زیات استعماله او چې بار تره وت خشته ښکلې زونډو والا څادر و هغه یې لنډ کړی یو صحابي ورته وي ما احسن هذا څه ښکلې دی ما له بیا رانه کړي ما له یې را زر رسول الله مبارک کور ته لاړ هغه زوړ یې ځان نه تو کړ هغه څادر یې هغه صحابي له ورکړ ده صحابي دی ورته ونه چې د خدای بنده دا خو خدای ما له زما ورته ضرورت نه زر لاړ کش یې مو نه کړ زوړ یې ځان نه تو کړ اقه نوې څادر یې هغه صحابي له ورکړ او صحابي ته خلکو وی ما احسن ته ښه کار دی ونه کړ تا ته پته و چې د پیغمبر مبارک ورته حاجت و محتاج وته په خوشحالۍ یې واچو پکې راووتو او تا ته یې واخېستو هغه صحابي وي ما ته دې له نه دی اخېستی زه پکې وادو خدونو لدم ما ته دې له اخېستی چې دا زما کفن شي کفن پیغمبر مبارک واچو چې زما کفن شي و مقتصر شو هغه صحابي چې وفات شو اقه څادر یې کفه لیکن د پیغمبر مبارک زړه ته ګوره صدقه خو ډېر قیمتي شی دی خو که موږ داسې ورکړه ډېر شی او صدقه دوه قسمه ده د مارونو ګورې یو لا صدقه الا عن ظهر غنان
رسول الله مبارک فرمایي زکات وغیرہ غټه صدقه چې وي مالدار دی ورکي او بل دی کې جهد المقل غریب دیم صدقه ورکي غریب صحابه بس چل تو پته راته شته صحابه بلاړل نو د ځنګل نه به لرګي راوړل او یې خرڅول والذین لا یجدون الا جهدهم هغې کې به خیرات بازار کې به خلکو سره پیټي وړل پنډونه به وړل په هغې کې به صدقې کول او غریبانان به وجزانان به اس به ورسره نو او چې څه به موندل په هغې به صدقه کول دا صحابو صفت امهات المؤمنین چې کله خیبر فتح شو او بنو نذیر فتح شو او فدک فتح شو نو پیغمبر علیہ السلام د خیبر خمس کې څه عیسی پرېښوده او د بنو نذیر او د فدک او سیوی وی د یو کال نفقه به د دې نه وباسو دا به د امهات المؤمنین او باقی به د بیت المال نو د یو کال غون به یو ام المؤمنین له مسلمانانو مور له ورکه چې به یې ورکه چې په دویمه ورځ به کېدل هر څه به خیرات ویسپه عبدالله ابن زبیر حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ له په زرګونو دراهم راولېږل نوکرې ته وایي شا به کاسېټه کې کوي شه چې مازدیګر نور پرېوتو نه مخکې دا خلاصې کوي ډکې ډکې کاسې یې په دې غریبانانو په دې مسکینانو ویشلې مال ټول اخلاص ته چې کله ماښامې شو روجه وایه روجه او بانګې وې خادمې ته وایي د خوراک سره رو اسم نشته اسم پس به روجه مات او به برو په مو ماته کې بل څه نشته نو خادم ورته غصه شوه وی دومره په زرګونو روپۍ وې د خدای نیکبخت دی نو یو روپۍ به رېته پرېښې وه نو اوس به تلې هم تاله به پې مې روجه ماتې خو راوړی که نه نو او ورته وایي چې اوس راته یادې وختي به دې راته یاده کړې وې داسې زخا او رسول الله مبارک وفرمایي وی په ټولو بیبیانو کې بیبیانو ته تپوس کو استانه پس په ټولو بیبیانو کې د ټولو نه مخکې څوک تا سره یو ځای کېږي څوک به در پسې زر مري چې تا سره یو ځای شي د پیغمبر بیبیانو خو به حضور پاک سره وی اطولکن یاده وی چې د چا لاس اوږه دی لاس اوږدوالی کنایه د سخا نه ده چې څوک سخي نو په ټولو کې زیاته سخي حضرت زینب وه او د حضور پاک پسې فورا بیا څو ورځې پس هغه وفات شوی صدقه قیمتي شی دی ښه زما په دې خبر عمل کوئ صدقه کې سوچونه مه کوئ که سوچ دی که شیطان دی نه پرېږدي بس صدقې ورکوئ زکات خو چې بلکل پرې نه دی زکات متعلق بیان به انشاءالله د آینده جمعه کې وکړو زکات مه پرېږدئ او فرض دی خامخا به یې ورکوئ او نفلي صدقې م ورکوئ چې شی پور پخې نو یې په کټوۍ کې اوبه لږې زیاتې کا هم اقا کټوۍ چې ته پخې نو یو 2 پیالې اوبه پکې زیاتې کا نو یو لږه غوندې په کوړ کې یو جام یو کاسه خور غریبانانو لوټې کا یعنې ستاسو دپاره خو د صدقې بهترین مواقع دي جوماتونو کې هم طالبان دی رهدي ستاسو لپاره وټه صدقه ده جومات کې طالبان مسافر دی رهدي د خدای دین زده کوي قرآن زده کوي او حدیث زده کوي جوماتونو کې دی رهدي ستاسو لپاره غټه صدقه دغه ده نیمه نیمه روټۍ ورکوئ او لږه ترکاري ورکوئ نیت دا کوئ چې دا صدقه زه ورکوم چې زما پې الله پاک برکت پیدا کړي او دا غریبانان پې د پیغمبر حدیث زده کړي ورکوئ صدقې مصیبت به ختمیږي تکلیف به ختمیږي د قبر د اور توبه پې ختمیږي د قیامت پر ورځ به صدقې د سوري لاندې به د دنیا مصیبتونه پې ختمیږي مصیبتونه به نه راځي کوئ چې مصیبتونه دې ختم شي او چې تکلیف راځي نو نظرونه مه کوئ د مخکې نه صدقې ورکوئ او قیامت کې به خدای پاک اما چې کوم آیت ووې نو د وږي مثال الله پاک ورکوي یو په 200 په د هغې نه به په دوچندو خدای پاک دا دی بدن تاسو یې در وی ای خلکه د دنیا د مال د ډیرولو د بچی د ډیرولو د کارخانو او د زمکو د جیداد د ډیرولو د پراپرټیو د کورونو ډیروالی ویتی خو تاسو د خدای نه غافل کړئ تاسو دې نه پیدا یې هر سړی د سحر نه ونیسه تر ماسخوتنه پورې او د شپې د 11-12 بجو پورې په دې سوچ کې پروت دی چې زما ځمکې ډېرې شي په دې سوچ کې پروت دی چې زما کورونه ډېر شي
پدې سوچ او فکر کې پروت ته چې موټرې مې ډېرې شي، پدې سوچ او فکر کې پروت ته بچی مې انوسی مې ډېر شي، پدې سوچ او فکر کې پروت ته چې د دنیا کاروبار نورم زیات شي، پدې سوچ او فکر کې پروت ته چې بنگلې ډېرې شي، پیسې ډېرې شي، مال ملو شي، وزارت ملو شي، گورنری ملو شي، ممبری ملو شي، نوکران ډېر شي. دا سوچ دی د دنیا. دا خو تاسو د خدای نه غافل کړی یې. خدای یې منځ یې، روژه یې، صدقه یې، اخرت یې، جنت یې، تاسو پورې به ته جمع دی. دا ته چې دومره مالونه جمع کوې، څو پورې به جمع دی؟ څونه ژوند دی؟ د مرګ مری دی راوړی د ژوند؟ دا به کمې پورې به ستا ژوند دی؟ دا چې ته نښتې او تر مرګه پورې بیا نښتې. دا سیم نه ده چې ګنې دی ځوان دی او دی وي دا یو 80 کاله ژوند مې دی، یو 80 کاله ژوند مې دی. نه، رسول الله مبارک فرمایي وی انسان زړیږي او بوډا کېږي، خو دوه صفته ځوانیږي. یحرم ابن آدم، ابن آدم بوډا کېږي، لیکن یشب منه خصلتان، دو صفتونه ځوانیږي، طاقت کې کېږي. دو صفتونه سری الحرص علی المال والعمر، په مال او په عمر حرص. بوډا شو سړی دا 80 نه واوړېد، دی 90 ته ورسېد، دی 100 کالو ته ورسېد، خو دی بیا هم ځان له د 0 کالو ګټې کوي. دی بیا هم ځان له د 500 کالو بلډینګونه ګوري، دی بیا هم ځان له د 500 کالو سوداګانې کوي، پراپرټي ډېره شي، مال ډېر شي، دولت ډېر شي، سبب یې کوي. ته خو بله روانې. نو الله زور سره فرمایي الهاکم التکاثر، اے خلکو دی د دنیا جاه، دولت، مال، بلډینګ، بچو د خدای نه غافل کړي، جنت نه غافل کړي، د خدای بنده سبات روانه التبس کې بیا حتا زرتم المقابر. الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر. قبر ربور دې پته برته ولګي، تر قبر پورې په دې سوچ کې پروت دی. نو چې قبر له ورشه او مقبرو ته ورشه او یو ځل په قبر کې دننه دفن شي، بیا به پته راته ولګي چې دا ما څه کول، دا مې چاله وکړل، خو پاتې شو. ما خو ټول ژوند په دې کې تېر کا، خو بچو ته پاتې شو. ما خو ټوله زندګي په پلاټونو کې تېره کړه، غشتو کې، خو بچو ته پاتې شوه. ما خو ټوله زندګي وزارت پسې په منډو تېره کړه، بادشاه پسې په منډو تېره کړه. ما خو ټوله زندګي په ځمکو او جایداد پسې په منډو تېره کړه، خو پاتې شو زه خو خالي لاس لاړم. ما خو قبر ته ځان سره ډوسه یو نړل، خو بچو ته پاتې شو، دوام نشته را پسې، خیرات هم نشته را پسې. ښځې ته پاتې شو، خو په عیش و عشرت کوي. بچو ته پاتې شو، هغه خو په عیش و عشرت کوي. دا مې څه کړي دي؟ نو بیا به په لاسونو چکونه لګوو، لیکن بیا به اوبه د ور خطیرې په لاسو به څه نه راځي. الله فرمایي الهاکم التکاثر. تاسو خدای نه غافل؟ مال ګټه. حضرت عثمان سره ډېر مالو، خو د خدای نه غافل نو. دولت ګټه. حضرت عبدالرحمن ابن عوف سره ډېر مالو، د حضور پاک صحابي او دغه پړوان دی ورسره مال پروت دی، ځمکې مو، جایداد مو، باغونه مو د صحابو، اوښان یې دې زمانه کې موټرې دی، هغه زمانه کې اوښانو، اسونه مو د صحابو، ګډې چیلې وې ورسره، نوکران مو، غلامان مو. خدای نه نو غافل کړ. مونږ یې د خدای نه غافل کړي. منزله به برابر راتلل، نفلونه قسم په خدای کو استوي، منځونه نه دي استه، د شپې تهجد ته نه دي هېر کړی. او یو شپه رسول الله مبارک په رمضان کې اعتکاف ته ناست دی. ورسوره دغه مالدار صحابه ورسره دي، مالدار. حضرت عثمان رضی الله عنه د غوندې مالدار چې د تبوک په غزا کې د نیم لښکر انتظام وکړه د زما د طرف، اوښان او د هغې کتې او د هغې ارس زما را طرف نه. او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار دی، پخوا به هغه غټې روپۍ به وې، ډبلې روپۍ به زنګ کېدې. نو پخوا مونږ هم ماشومانو، نو چې هغه پیسې به وې، هغه پیسه به وه، انه به و، ټکه به و، کاسیره به وه او دیله به وه. اوس څوک ادیلې مدیلې نه پېژني، داسې ده که نه؟ ادیله به وه، کاسیره به وه او پیسه به وه، یو ته به سوری پیسه وې. او ابا زنګ شوې، نو موږ ماواړو په ځمکه به هم کېښودې، نو پونده به هم پې کېښوده، نو په هغه پونده به داسې تو شو، نو هغه ځمکې سره به هغه صفا شو او پاکه به شو. دا لار ټیک ویم د پر لاله
دا پیسې وي نو هغه پیسې به زنګ کېدې نو څه چل به کا ورسره او خان به راوستله به پې ګرځول دومره ډېرې وې چې نوکرانو غلامانو په لاسونو نه شوې پاکول په ځمکه به یې واچوې د اوښ دا خپړه پستی به یې پې ګرځول هغه اوښان چې هغه اوښان پې وګرځي نو د هغې خپو سره چې دا روپو نه زنګ ختم شي او دا صفا شي مونږ سره به څه روپۍ وي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله وفات شو څلور بیبیانې دي د یوې بیبي څومره رسېږي چې د سړي بچي وي د ښځو اتمه حصه رسېږي اتمه حصه د ښځو رسېږي نو چې څلور ښځې نو 8 په هغوی تقسیمېږي د یوې ښځې 1/32 دوه-دېرشمه حصه رسېږي دوه-دېرشمه حصه نو یو بیبي یې وې ما له په ګډو چیلو کې حصه نه غواړم